السلام علیکم. زه یم انیس خان او نن د مئی شلم تاریخ کال د 2026 نن ورځ اهمیت پدې دی چې دا شلم مئی چې دی د اقوام متحده د شاد د مچو او د غي په ماحولیات باندې اثرات په ورځ مناوي او دا شلم مئی ول پدې منتخب کړي دي چې د جدید مګزبانه د فن تدام وی او بی کیپینګ ورته وی د دې علمبردارو دا غنومو انټون جانسا هغه په شلم مئی 1734 ول سوا او سلور دیرشم کې پیدا شوی نو په شلم مئی نو ځکه دا هغه مناوي دا مچې چې دا د شاتو ته دا معمولی غونته تاسو ته ښکاري خو د دې د دنیا په ماحولیاتو کې او د غذا په پیداوار کې مرکزی کردار دی دا کو درته ویم حیران بشي په دنیا کې چې کم دی نو تقریبا 1.8 میلیون نواله 2 میلیون ټن یو اندازه ده او څوک وایي چې د 2 اربو نواله د 15 ارب کیلو پورې د شات پیدا کیږي نو مختلف اندازې دي ځکه چې په دې کې ډیر ځنګلي دي ډیر فارمي دي دا یو دغه دي مچې چې دي نو تقریبا د یو 2 نواله 15 ټریلیون پورې دا مچې دي په دنیا کې ها مونږ ته اکثر ښکاري چې دا یو غټه مچې ده وړه مچې ده په دنیا کې د ګبینی مچو د 10,000 نواله 21,000 پورې اقسام دي دا ډېر ناشنا خبرې درته زه کوم بل دا مچې دغه چې دي فارمونه په دنیا کې تقریبا د 10 کروڑو پورې دي او نور په کروڑونو ځنګلي دي دا چتې چې جوړې کړي دا یو چته چې دا یو ګګ چې په دې کې د 10,000 نواله د 15,000 پورې مچې وي پکې په دنیا کې د ټول نسیوا شات چې کم دي هغه چین پیدا کوي او غټ ملکونه چې دي نو ارجنټاین ترکی یوکراین او امریکا دي چین ځان لا د 2.5 لکو میټریک ټن نواله د 15 لکو میټریک ټن پورې شات پیدا کوي زمون په پاکستان کې 10 ټنه شات پیدا کی 10,000 ټنه شات پیدا کیږي په دې کې 10,000 ټنه صرف په خیبر پختونخوا کې پیدا کیږي مین مرکز خیبر پختونخوا دی د شات مچې یوازې شات نه پیدا کوي دی په یو نظام دی په دنیا کې هغه ته وی پولینیشن دا دی چې څنګه د انساني نسل سیوا کېدو د پاره د خزې او د سړي ملاوېده ضروری دي دغه سي د غذایت د پاره په دې بوټو کې یو میلی یو فیمیلی او د دوی د مونږ ته چې میوې ملاویږي د دې سړي بوټي د پولن ګرین د دې مچې په خپو پسون خلی او د خزې سټیګما ګول باندې کې سټیګما چې د خزې پاغي کې کینی نو دا غینه بیا میوه جوړ شي نو دا عمل چې نه شوي نو دا نه کیږي نو دا د مرغو په ذریعہ کیږي د کیلو میلو په ذریعہ کیږي خو 80% چې دی نو دا د ګبینی مچې دی نو کو یو د ګبینی مچې د دنیا نه خرشي ختم شي نو 80% چې کم دی غذایت قلت براشي ځکه چې دا په دغه غذا پیدا کېدو کې مرکزی کردار ادا کوي نو ګبین مونږ خو صرف ګبین خورو خو دا مچې چې دا ډېر قیمتي ده دا مخکې بس پریګانې کې دی بیا په حکومت پابندي ولګول ځکه چې دی اسوسییشن د هغې خلاف عدالت نسټی واغسته ای به په لکونو مچې مړې کړي ډېر منافع بخش کاروبار هم دی او د ګبین د مچې حفاظت د دنیا د ماحول د پاره د بیلنس ساتلې د هغې د پاره ډېر ضروري دی دا ویډیو ما د خیبر پختونخوا تنظیم دی یونین دی د شاتو د هغې مشر دی شیر زمان د هغه په فرمایش مې کړې وه ځکه هغه وی چې ستاسو ویډیو ډېره خورېږي نو چې خلکو ته پته ولګي چې د ګبین د مچې اهمیت څه دی شات څومره الله پکې شفا ایښودې ده او کاروبار لحاظ سره دا ډیر ښه دی امید لرم دا مختصر معلومات مو د ګبین د مچې او د شلم تاریخ د مئی د مناولو اندازه ته شوي چې دا ولې مناویږي ویډیو کوم خوښه شوه کمنټ وکړئ لایک وکړئ شیر وکړئ او ښه سوچ وکړئ په ښه سوچ کې څه ګناه نشته